زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو دا الله رب العالمین ډیر زیات مخلوقات دي او داغه مخلوقات شمیر زمنګ او ستاسو د سوچ او د ذهن نه بالاتر دي په دغه مخلوقاتو کې یو مخلوق ته چاغي تا منګ او تاسو په پښتو کې فرښتې وایو اردو کې وته خلق فرشتہ وای عربی کې وته ملائکه وای او غالبا په انګلیش کې وته انجلز وای دام د الله یو مخلوق دی فرښتې خدا د الله داسې مخلوق دی چې د دې متعلق الله په قرآن کې وای چې لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا الله داسې مخلوق دی چې یو ذرم دا الله نافرمانی نه کوي بلکې چې څه ورته الله وایي هغه کوي او دا حقیقت هم دی بیا دا فرشتې څومره دي نو دا فرشتې زما او ستا د سوچ او د تصور نه بهر دي لکه زما او ستا سوچ او تصور هغه دا دی هلکه زر کښېنې بس وخت مه دغه مه کوئ خلکو توجه خرابي زما او ستا تصور دا دی چې یو دی لس دی زر دی سل دی لاک دی کروڑ دی ارب دی کرب دی دقه پورې زما او ستا سوچ دی خدا الله دا فرشتې زما او ستا د دقې شمیر د تصور نم بهر دی دومره د الله فرشتې دي او دا الله او رسول الله مبارک دی دنیا ته د دې بیان کړی دی چې دومره فرشتې چې هغه د انساني تصور نه بهر او د هر څه دپاره الله فرشتې مقرر کړي دي واګولې صاحب د باران دپاره خپله فرشته ده د انور دپاره خپله ده دقه شان زموږ او ستاسو د اعمال لیکلي کېږي د دې دپاره خپلې دي اولاد بچکول د شیطان نه قرآن شریف کې د دې بیان دی هغه بیلې دي بس الله ولې ډیوټۍ ورکړي دي او زما ستا د تصور نه بهر دي بیا دا فرشتو کې ټول اولو العزم دي ځکه الله صفت کړی دی چې فرشتې زما هغه مخلوق دی چې ذره نافرماني نه کوي بیا په دې تمامو فرشتو کې یو څلور فرشتې هغه ډېرې عزتمند دي هغې له الله ډېر لوی مقام ورکړی دی څه په قرآن کې د هغې نومونه دي څه په حدیثو کې دي لکه یو جبریل امین دی یو میکائیل دی یو اسرافیل دی یو عزرائیل دی خپلې خپلې پر ډیوټۍ دي د هرې فرشتې بیا په دې څلورو کې هم د ټولو نه الله ته او د الله په مخلوق کې د ټولو نه عزتمند د فرشته حضرت جبریل علیه السلام دی جبریل علیه السلام له الله ډېر لوی مقام ورکړی دی او قرآن شریف کې د هغه پوره بیان دی قرآن شریف کې د هغه بیان او الله صفت کړی دی انه لقول رسول کریم دا الله وی ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین دا الله صفت کړی دی نو جبریل علیه السلام پکې ډیر عظیمه او ډیره مبارکه فرشته ده او شیر حسن جی سے مبارکه به ولې نه وي یو لک او څلېرې زره څومره پیغمبران چې راغلي دي دې ټولو پیغمبرانو ته د الله د طرف نه پیغام دی فرشتې را رسولی دی فرشتې را او بیا لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر بیا د دوالو جهانو سردار هغه له به م راتله او د نبی علیه السلام ورسره ډېره مینه او محبت هم و چې رابغې نبی علیه السلام به ډېر خوشحاله شو څه یو وخت وحی بنده شوه نه راتله نو رسول الله مبارک خپه و بیا ورته ته ولې نه راځې نو دا د قرآن شریف الفاظ دي او په قرآن شریف کې موجود دي وی وما نتنزل الا بامر ربک وی موږ نه راځو مگر دا الله په حکم راځو کله چې الله حکم وکړي زه راځم وما نتنزل الا بامر ربک موږ نشو راتلی مگر په حکم د الله به راځو نو عظیمه فرشته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسره مینه و محبت مو
او کوبم وسره نبی علیہ السلام مینه او محبت په وسره کو. ډېرې خبرې د دې حضرت جبریل علیه السلام نه منقول دي او زمونږ په بخاري مبارک کې یو اوږد حدیث دی، حدیث جبریل ورته وایي. دا استادان یې موږ ته په بخاري مبارک کې وایي راغلی دي او رسول الله مبارک له څه عجیبه او ناشنا تعلیم ورکړی دی. داسې براته جبریل علیه السلام ما د حضرت جبریل علیه السلام په شخصیت او داغه په جون باندې ما پوره یو بیان مخکې کړی دی. وابګل جسه پوره یو بیان مې کړی دی چې دا الله ته څومره محبوبه ده، د کم مقام او د کم شان مالکه ده. بهر کې زما دلته یو بل مقصد دی او هغه مقصد مې دا دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناسو او دا حضرت جبریل علیه السلام راغی ورته وی دا الله رسوله زما د تغییر موضوع نن دا ده و یو 15 خبرې راته کومه دا زده که. اوس چې پیغمبر علیه السلام ته جبریل علیه السلام کمې خبرې کوي نو دا ډایرکټ خطاب د رسول الله مبارک ته نه وي بلکې دا د دې امت دپاره وي، دا د دې امت دپاره وي. ډایرکټ خطاب رسول الله مبارک ته نه وي. نو دا 15 خبرې رسول الله مبارک ته وي زده که، یعنې زده دا کړه چې دا یادې که او بیا خپل امت ته ورسوه. نو تاسې یې واورئ دا حضرت جبریل علیه السلام ویلي دي او جبریل علیه السلام د ځانه نه لګیا، د ځانه نه لګیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. جبریل علیه السلام د ځانه نه لګیا بلکې دا ورته الله ویلي وي. نو دا 15 خبرې نن تاسو مې زده کړې ډېره زیاته فایده برله درکړي او ډېر د فایدې او ډېرې زبردستې خبرې دي. که موږ او تاسو یې زده کړي دنیا به مزیداره وي، آخرت به مزیداري. په هغې کې لومبۍ خبره چې رسول الله مبارک ته کوي نو دا خبره ګورې موږ ته ده، دا خبره ګورې اصل کې موږ ته ده. نو یو خبره ورته کوي وی واعمل ما شئت، واعمل ما شئت عیشا واعمل ما شئت فإنك میت. دا خبره وره ډېره ښکلې ده. وی عیش ما شئت زندگی تیره کا، جون تیر کا په دې دنیا کې. فإنك میت خو ګوره یو ورځ داسې ده چې مرګ به راله راځي. زندگی په دنیا کې تیره کا خو یو سوچ او ذهن په دې تصور کې راولې چې زه به د دې دنیا نه یو ځم. او ورونو دا هغه عقیده ده خو دا خبره زمونږ او ستاسو ذهن او سوچ کې راله چې زه به د دې دنیا نه یو ځل ځم، مرګ به ماله راځي. دا سوچ چاله ماله تاله هر چا نه چې راغی چې زه به د دنیا نه یو ځل ځم، قسم په خدای دا انسان په دنیا کې کامیاب. نن اسې زه په دې خپله معاشره کې ویم دا ګوره لومبۍ ذات ته خبره کوم. منګه روزانه خو روزانه نی په دویمه درېیمه ورځ باندې خامخا دې جنازو له ځو. په دې خپل لاس هم څومره مړي دفن کړل. دې کې اکثر خلک به داسې وي چې والدین به وفات کړي لکه زما په شان د کور د به د مړو جنازه وتې وي او هر ورځ مونږ اورو هلکه چا اعلان یې وکړه پلان کې ملک دی ښه جنازه څه ټیم ده 6 بجې، جنازه څه ټیم ده 11 بجې ده. دا مونږ اورو خو چې څومره دا شی یقیني دی دا مرګ نو دومره ته مونږ بې پروا یو، دومره ته مونږ بې پروا یو. یعنې ما تا ته ووي چې څومره ښکلي ښکلي خلک مونږ په دې خپل لاس دفن کړل. دقه شان یو ورځ به مونږ هم دفن کیږو که نه، یو ورځ به مونږ هم د دې دنیا نه ځو که نه. څومره خواږه مور پلار دوستان یاران تربوران ترونه ریرونه خورینه دا مونږ په دې خپل لاس لګیا یو دفن کوو. دقه شان به یو ځل مونږ هم دفن شو. نو رسول الله مبارک ته حضرت جبریل علیه السلام وی عیش ما شئت کوه دنیا کې چې څه کې دې خپل امت ته دې ووایه فإنک میت یو ځل به د دې دنیا نه ځې، دنیا نه ځې. نو دا سوچ او دا فکر کو چرې موږ او تاسو دې دنیا کې راغې انشاءالله وتعالی بیا به بد عمل موږ نه کیږي. خو موږ نن مرګ ایر کړی دی او د دنیا نه خو واقعي یو ځل تک دی. ګورې دا یاد ساتئ دنیا کې کو ډېر لوی جرم شي یو ځل به موږ ځو او یو ځل زموږ او ستاسو دپاره مرګ دی. خو
خو چې څومره دا مرګ یقیني دی واګونه جسه دومره ته موږ بې پروا یو څومره یقیني دی دومره نو بې پروا کېږي معنا د مرګ نه یو ځل به موږ د دې دنیا نه ځو ډېر عمر کې هم شي ډېر عمر یو ځل د دنیا نه تګ کو ستا ډېر عمر هم شي په دې بخاري مبارک کې یو حدیث دی و یو ځل د مرګ فرشته حضرت موسی علیه السلام نه راله او موسی علیه السلام ته چې راله نو موسی علیه السلام ورته یې څوک یې وایي د مرګ فرشتې یم نو یې څه کې وایي ساره ناله نو دا په بخاري مبارک کې زما عزتمند ورونو حدیث دی وایي موسی علیه السلام خو جلالی شان والا دا لاس یې اوچت که او هغه فرشتې په دې مخ وواله رسول الله مبارک وایي داسې سخت شلق یې وله ورکړه چې د هغه نه یې سترګه وویسته دا یې فرشتې نه هغه الله له لاړه وی خدایا چا له دې لېږلي وي موسی علیه السلام یا خو مرګ نه خوښوي ما ورته نو نبی علیه السلام وی الله ورته چې لاړ شه ورته ووایه سلام پې واچوه بیا ورته ووایه چې زه د مرګ فرشتې یم د الله په حکم تاله راغلی ما خو ته دې دنیا کې ژوند غواړې خو دنیا کې به الله ژوند درکړي او کو نه غواړې نو الله ستا ملاقات ته په شوق کې دی او کو بالفرض واګونه جسه او کو بالفرض ته چې زه په دنیا کې ژوند تېروم نو داسې چل وکړه چې یو غویي وګوره دا پر رسول الله مبارک وایي او د غویي د ملا د پاسه لاس کېده او د هغې لاس د لاندې چې څومره ویښته رالل وایي څومره ویښته به راشي وایي په زرګونو ښځه وي زه به داسې چل وکړم الله ورته وي چې زه به تاله د هر ویښته په بدله کې یو کال عمر درکړم موسی علیه السلام ته الله وی ښه وی یا الله دغه لاس چې ما په دې غویي باندې کېښودو دا ویښته لاندې او ما له یو کال عمر وي بیا به څه چلي وی چې دغه ویښته ختم شي او یو کال عمر ختم شي بیا مرګ دی مرګ به راله یو ځل راځي وی الله چې بیا مرګ راځي او ته زما ملاقات ته په انتظار یې نو د هغې نه خو په کروړچنده زه ستا ملاقات ته انتظار یم شا به فیصله دې وکړه مرګ راغی نو کو د ما د خبرې مقصد دا دی کو یو کروڑ کال دې عمر شي که نه بیا یو ځل مرګ دی نو د دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل علیه السلام وایي چې عیش ما شئته ګرځه چې څه دې خوښوي خو یو ځل به ته د دې دنیا نه ځې د دنیا نه یو ځل تګ دی نو چې د دنیا نه یو ځل تګ دی نو دا په دې زړه کې راوله چې زه به هم د دې دنیا نه ځم او دقه عقیده کو زمونږ او ستاسو راله دا انسان په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې رسول الله مبارک د دې وجې یو حدیث کې وفرمایل او دا حدیث خیر دی واګونه جسه چرته په افته کې خیر دی زم پې کوشش کوم بعضې وخت وکړم چرته په افته کې یو ځل دا سترګې پټې کا او رسول الله مبارک وایي موتو قبل ان تموتو وایي ځان مړ کا د دې نه مخکې چې تاله مرګ راشي یعنې ځان مړ کا څه مطلب دا سترګې پټې کا او د سترګې پټولو کې ده ووایه وایي دقه دې ساره نه ووته هغه دې کورواله هم جاړي زامن هم جاړي لور هم جاړي دوستان هم جاړي راوایې غېشتم په تختې واچولم جامې رانه لر کړه زه بېوسه یم هله وي په دې شرمګاه وله لږ کپړه واچوې مالوچ واچوې بیا لګیا غسل یې راکه بیا کفن راکه بیا مې جنازه لاړه رسول الله مبارک وایي چې موتو قبل ان تموتو دا طریقه لږ راولې یاره کو دا طریقه زمونږ او ستاسو په جن کې پاپته کې یو ظلم راله انشاءالله دنیا کې به هم کامیاب یو آخرت کې به هم کامیاب نو رسول الله مبارک ته حضرت جبریل علیه السلام لومبۍ خبره دا وکړه چې د دې مرګ هر څنګه چې یو ځل تاله مرګ دی خو ته هر څنګه وکړې که نه خو یو ځل به تاله مرګ راځي نو لومبۍ ورته دا وفرمایل دویمه خبره یې ورته وکړه چې واجب من شئت فانک موافارق دا ډېره زبردسته خبره ده ځان سره محبوب کا هر یو شیز یعنی محبوب شیز ځان سره کا خو د دې محبوب شیز نه د یو ځل ګورې تګ دی یو ځل به د دې نه جدا کېږي یو ځل به د دې نه جدا کېږي ځان له هر شي محبوب کا خو د دې محبوب شیز نه به یو ځل جدایي وي
یاره دا څومره زبردسته خبره ده چې موږ د دنیا کې ګورو څومره ارس محبوب، دا مې زوی محبوب دی، دا مې لور محبوبه ده، دا مې مال محبوب دی، دا مې جیداد محبوب دی، موږ ټول لګیا یو چې هلته څومره ناشړومې پکې ځې مه ګورئ، بیا وروسته تاسو یې. نو رسول الله مبارک وایي چې محبوب کار یو شي ځان ته، خو یو ځل به د دې محبوب شیز د دنیا نه به دې ګورې تګ وي، دا به یو ځل پرېږدې. نو که هغه زوی دی او که هغه لور ده او که هغه مال دی او که هغه جیداد دی او که هغه پټی دی، دې شیزونو سره محبت ساته، خو دا به ګورې یو ځل به د دې هغه فراق راځي. نو زما عزتمند وروڼو دې کې رسول الله مبارک یو ډېره زبردسته خبره مونږ ته کړې ده، او هغه خبره څه ده دا یاده کړې. دا خبرې کو زمونږ او ستاسو ذهن کې راغلې، ته په خدای یقین وکړه چې مونږ په دنیا کې جنتیان یو، خو دا خبرې راځي نه. ډېر شیزونه محبوب کا، خو یو ځل دې تک دی، ټول پاتې دي، ټول ارس پاتې دي. ما ته وګورئ رسول الله صلی الله پخوا به اسد حاجي صاحب داسې چلو، دا ما ته والد صاحب وویل چې کله به دا مړی قبرستان ته یوړه تیمورجان مودي صاحب، نو ده سره به یو دو څیزونه موړل، دوه به وړل، یو د ده مال او یو د ده اولاد وغیره دا به سره تلل. نو دا مال به په هغې مقبره کې د وراثت تقسیم وشو. دا اوس ګورې یو 50 کاله مخکې دا شي و، اوس دا شي نشته. زمونږ یو ډېر لوی عالم دی، زما د ترور خاوند و، فاضل مولوي صاحب به یې ورته وي، خیر دلته به فاضل مولوي صاحب، ته خو به یې پېژنې فاضل مولوي صاحب، هغه ډاکټر صاحب یې پېژني، د مولانا امداد الله صاحب والد صاحب و فاضل مولوي صاحب. یاره هغه الله رب العالمین د وراثت په علم باندې ډېر لوی عبور ورکړو. هغه به باقاعده په مقبره کې دا به ما ته والد صاحب وي تقسیم بیا وکړه، نو مال به تقسیم شو. نو مقبرې ته 2 قسمه دغه لاړ شي، 3 قسمه، یو دا چې یو د ده مال وي، بل اولاد. نو مال خو هلته تقسیم شي، هغه هم واپس شي، او اولاد هم تلي وي مقبرې ته، خو چې بابا خښ کړي نو ټول ته واپس راشي. یعنې تاسو به په مخ د کائنات کې داسې څوک هم پیدا نه کړي. دا زه اکثر د بیاناتو کې وایم چې اسد حاجي صاحب دا پلار څومره خوب وي، خو په تاریخ انسانیت کې به دا ثابته نه کړي چې پلار سره زوی په قبر کې ملاست دی، بلکې بابا پرېږدي زوی ته. مور څومره خوږه ده، خو چې بس خواږه پلار او خوږ بچي هغه ترې روان شي. ښځه څومره خوږه ده، خو په تاریخ انسانیت کې به څوک دا ثابت نه کې سلیمان حاجي صاحب چې ښځې سره څوک قبر کې ملاست دی. نه، بس خبره ختمه، بای بای، دا ټول تی واپس شي. اوس چې دی قبر کې کېښوده، نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ناشنا خبره وکړه، وی عجب واحبب ما شئت فانک مفارقة. وکړه محبت، هر څه سره محبت وکړه، خو آخر ګورې جدایي ده. یو شي جدا کېږي نه، یو شي جدا کېږي نه، هغه ستا نیک عمل دی. هغه نیک عمل به سره قبر ته ځي، هغه نیک عمل به سره قبر ته روان او هغه نیک عمل به سره په قبر کې موجود وي، او دغه نیک عمل به د قبر د عذاب نه ساتي. باقاعده په احادیثو کې تیمورجانه دا راغلي، تاسو به وینئ چې د قرآن شریف تلاوت یو لخته ودرېږي، صدقه بله لخته ودرېږي، د خلکو سره او د خپلو خپلوانو سره صله رحمي بله لخته ودرېږي، او دا ټول به تا د عذاب د قبر نه بچ کوي، دا ټول به تا د عذاب د قبر نه بچ کوي. نو یو شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې واحبب ما شئت فانک مفارقة، کوه محبت هر یو شي سره کوه، خو یو ځل ګورې ستا د دین جدایي ده، کش توړ 2 لاس او 2 خپې به ځې دقې قبر ته. نو عمل نیک ځان سره یوسه، نور 2 لاس او 2 خپې به ځې. وهاب ګل حاجي صاحب په دې قرآن شریف کې یو واقعه ده، او هغه ده د ذوالقرنین په دې 14مه سپاره په دې لومبۍ رکوع کې ده، ویسألونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا انا مکننا له فی الارض. الله ولا په ټول دنیا باچی ورکړی و. ګورې دا ټول صفات یې الله کړي دي، زبردسته باچی یې کړې ده مسلمانو. خو په تاریخي روایاتو کې او تفسیري روایاتو کې تیمورجان مولوي صاحب دا راځي چې کله وی دی وفات کېده، نو بچو ته یو وصیت وکړ، او وصیت یې دا وکړ چې د خپل کفن د پلوسي پورې یو
خط ولیکه او هغې وتړه او بیا یې بچو ته ویوي دا خط به رالی خو چې کله زما جنازه ودرېږي او دا خلک ولاړي نو دا خط به پرانځي او دومره قدر کار به وکړي چې زما دا دواړه لاسه دا به م خالي کې او دا دواړه خپې به مې م لږې کوله وکړي او دا لاسونه به راله داسې دغه کې د کفن نه راوباسې وی دا ولې وی دا به بیا باقي خط کې وګورو چې زه څه ویم چې کله وفات شو همدغه شانې زامن وکړه ولې ولې خپې کوله وکړه بیا ولې لاسونه کوله وکړل او دې داسې دا لاسونه هم کوله و دا خپې هم کوله وي او بیا چې خط راوکړه ورسه جانه دا خبره وره نو وی دې خط کې لیکلو چې ای خلکو زه هغه باچا یم چې ما په ټوله دنیا باچۍ کړې ده په ټوله دنیا مې باچۍ وکړه او قرآن شریف کې هم د ده د باچاهۍ الله صفت کړی دی راواړوې شپاړسمه سپاره د ده د باچۍ په مشرق نه مغربه پورې باچۍ او د دنیا هر یو ګوټ ته ورسېده خو په هغې خط کې دا لیکلو وی په ټوله دنیا مې باچۍ وکړه خو نن د دنیا نه 2 لاس او 2 خپې ګورې روانې زبردسته خبره یې کړې ده صرف ما سره زما هغه عمل دی چې هغه به خبر کوي نو حضرت جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وی واحبب ما شئت فانک مفارقه ډیر څیزونه خوښوه خو یو ځل به دې ګورې ځې بس دقه سوچ او دا فکر کو موږ او تاسو ذهن کې راوسته بیا به د حرامو تصور هم نه کوو دا څه خو پاتې دي او بیا پې رستو اولاد مزې کوي او مزې څه وي تیمور جان مولوي صاحب رستو پې اولاد یو بل سره دشمنۍ کوي تربګنۍ کوي یو بل پې اولي تاسو د خپله معاشره کې ګورئ نه نو هغه عمل وکړه چې هغه تا سره قبر ته لاړ شي رسول الله مبارک وایي دا به ډېره بهتره وي نو دویم نمبر کې دا رسول الله مو فرمایل او دریم نمبر کې رسول الله مبارک وایي چې واعمل ما شئت فانک د خپل شاهد مطابق عمل کوه خپل وس مطابق عمل کوه بدله به ګورې تا ته هلته میلاویږي بدله به تا ته هلته میلاویږي وکړه عمل وکړه هر څنګه عمل چې کې عمل وکړه خو بدله ګورې په قبر کې او په حشر کې به راته میلاویږي نو هغه عمل وکړه هغه عمل چې زه بیا د قیامت په میدان کې د الله رب العالمین په دربار کې مخروخانه ولاړ یم او الله رب العالمین ته مې مخروخانه وي نو دغه سړی په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې کامیاب دی هغه عمل وکړه هغه عمل چې د هغې بدله به تا ته ضرور بیا میلاویږي رسول الله مبارک وایي هغه عمل وکړه اوس زه څه عمل وکړم نو خامخا نیک عمل به کوم هغه عمل به کوم چې هغه د الله او د الله د رسول د خوښې عمل وي نو تا ته به صرف هلته هغه میلاویږي نور به هېڅ هم نه وي نور به الله رب العالمین داسې فیصله وکړي چې اسم بني څه به ویي لمن الملک اليوم د چا باچۍ ده نن د چا باچۍ ده لله الواحد القهار نن د هغه چا باچۍ ده چې یکتام دی او د لویې دبدبې خاوند دی لا وایا لله الواحد اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب نن به هر چاته د خپل عمل متعلق او د خپل عمل مطابق بدله میلاویږي چا سره به هم ظلم نه کېږي نو داسې عمل وکړه چې د هغې هغه بدله ګورې تا ته هلته بیا په ښکلې طریقه به میلاویږي دا نه چې ما څه وکړله او څه کومه هغه کوم نه چې څه دې وکړل د هغې بدله به راته میلاویږي ځکه خو زمونږ په دې اردو کې یو محاوره وایي تیمور جانه وایي جیسا کروږي ویسا بروږي چې څه دې وکړل بس هغه به بیا ریبي او انګلیش کې ورته تاسو څه وایي څنګه انګلیش کې څنګه وایي تیمور جان دغه اسد جانه ایز یو سوشل ریب که نه ایز یو سوشل ریب چې څه دې وکړل هغه به کېږي او په عربۍ کې تاسو څنګه وایي کما تدینو تدانو چې څه دې وکړل هغه به ریبې نو رسول الله مبارک وایي داسې عمل وکړه داسې عمل چې ته پې د قیامت په میدان کې بیا مختوره نه او بیا پہ اللہ رب العالمین تداغے نو دریم نمبر کے رسول اللہ مبارک حضرت جبریل علیہ السلام وی دا راتو فرمائے او سلورم نمبر کے رات دو فرمائے او دا یاد کیا چوی حضرت جبریل علیہ السلام راتا وی چی دا مومن دا مسلمان شرف عزت مقام مرتبہ دا تهجد گوری پا موس کے دا نو دا پزان لازم کا
دا په ځان لازم کا. وره 5 والا وخت منځونه خو موږ او تاسو کو کنه، الله دې ښکلي توفیق را نصیب کړي. خو د دې 5 والا وخت منځ نه پس دا یاد ساتئ چې د الله په جناب کې د لوی مقام او د لوی مرتبې منځ دی، هغه د تهجد د منځ دی. ګورئ دا یاد ساتئ. ګوره تاسو ته ما ویلي د اشراق منځ لوی ثواب لري، لوی مقام لري. تر دې پورې رسول الله مبارک فرمایي چې چا مشکات مبارک کې حدیث دی د سار منځ کو په خپل ځای کېناستلو نور راوخته، الله به د په عمل نامه کې د یو حج او د یو عمرې قبول کړي شوي ثواب الله لیکي. لوی مقام دی. بیا ورپسې وایه د ساخت مونځ موږ پې مستقل بیان کړی دی چې د ساخت مونځ د الله په جناب کې کم مقام دی، کومه مرتبه ده، لوی شان لري. بیا د ماسپښین 2 رکعته نفل د الله په جناب کې کم مقام او کم مرتبه لري. خو زه راته د هغې متعلق اوس خبره شروع کړم ته به حق او حیران پاتې شي. زموږ بعضې کتابونو او بعضو تفاصیلو کې عجیبه خبره لیکلې ده. دا وورئ چې د دقې د ماسپښین د مونځ نه پس د 2 رکعاتو د الله په جناب کې کم مقام او مرتبه ده، الله په انسان ډېر لوی مقام ته رسوي. بیا د مازدیګر نه مخکې چې کم 4 رکعاته نفل دي د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. انشاءالله چېرته په یو جمعه کې برته دقه د مازدیګر د مخکې دا 4 رکعاته نفل چې دي د دې د ثواب متعلق برته مستقل په جمعه کې بیان وکړم. لوی ثواب لري. بیا د ماښام د مونځ د پس 6 رکعاته د اوابینو د الله په جناب کې ډېر. ما ته وګورئ، ما ته دا اشراق، دا ساخ، دا د ماسپښین مونځ، دا د اوابین مونځ، دا د ماسخوتن نفل، دا ټول راجبه کې ټول راجبه خپل ځای باندې لوی مقام لري. زه ته انکاري نیم، لویه مرتبه لري. خو ګورئ یاد ساتئ چې د تهجد 2 رکعاته کم نفل دي، نو تاسو د الله په ذات یقین وکړئ که دا یو نفل هم هغې ته ورسوي. د تهجد ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده، چونکې هغې کې الله انسان الله ته ډېر زیات نږدې وي، ځان له لګیا یو الله ته به دغه کې. نو او صفتونه هم په قرآن شریف کې ډېر دي. ما خو مستقل څو جمعې د تهجد په مونځ باندې بیان کړی دی چې الله ته څومره محبوب دی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من ما ولست تیار کړی دي. رسول الله مبارک فرمایل. نو بیا رسول الله مبارک حدیث قدسی وی چې لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دغه د تهجد د مونځ دومره لوی مقام دی چې الله وی هغه څیزونه ما تیار کړي دي چې د انسان د سوچ او د تصور نه بهر دي. الله ته ډېر محبوب مونځ دې وجه اسجانه دي په مونږ باندې څو مونځونه په شواروس کې فرض دي، 5 مونځونه په مونږ او تاسو 5 په پیغمبر باندې 6 مونځونه، هغه 6 مونځونه فرض دي. ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. رسول الله مبارک په ټول عمر د تهجد په مونځ باندې دوام کړ او داسې مونځ به هم نه کوله که مونږ ته چې بزن. عایشه بیبي وایي الله اکبر، چونکې د نبي علیه السلام عمر ورسره زیات و، وایي چې کله به مانځه ته ودرېده نو قیام به دومره اوږد و چې ما به دا ګمان کو چې ټوله شپه به قیام کې تېره شي. رکوع به دومره اوږده وه چې ما وی خدایه ټوله شپه به رکوع کې تېره شي. سجده به دومره اوږده وه چې ما وی خدای ټوله شپه به سجده کې تېره شي. او بیا په سجده کې الله ته جلاګانې د دې پیشمني واقع باقاعده حدیثو کې راغلي دي. وی رسول الله مبارک په داسې جلل وایه ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، وی د دې سینې نه به داسې د دې جلا د آواز راته لکه په کټوې چې په اور کې دی او دا خوټکاري کوي. وی د رسول الله مبارک د سینې نه به د جلا داسې آواز راوته. وی یو ځل ورته ما وی دا خبره وورې دا ډېره د غور او د فکر ده چې هې د الله رسوله دا دومره الله ته زاري، دا دومره جلاګانې، دا دومره زاریګانې ستا د سینې نه داسې آواز راخیږي چې هغه د کټوې د خوټکار وسې وي، ته د الله ته دا دومره جاړې ولې؟ تا ته خو الله لیغفر لک الله ما تقدم وما تأخر، تا ته خو الله مخکیني رستني واړه پټ ټول ګناهونه معاف کړي دي، د هغې د پاسه ته داسې لګیا یې. الله اکبر. د رسول الله مبارک دا خبره اورې که نه؟ داسې خبره یې کړې ده
چې زه یم د سرو زرو قلم راوالي او د سرو زرو سی راوالي او د سرو زرو په پاڼه باندې ولیکي دا به کمي. رسول الله مبارک ورته وایي چې الله ما ته ټول ګناهونه معاف کړي، زه د ټولو پیغمبرانو سردار، د جنت سردار، د ټول انسانیت سردار ګرځولې. نو رسول الله مبارک ورته افلا اکون عبدا شکورا، د دغې رب د زه شکریا ونه داسې به الله رب العالمین انسان په ډېر لوی مقام ته رسي. د دې وجې فرمایل رسول الله مبارک چې د تهجد لمونځ کوې، جبریل ورته وایي په دې به ته ډېر لوی مقام ته رسي، لوی مرتبې ته رسي. اسد جان حاجي صاحب په دې صحابو کې یو صحابي دی، د هغه نوم دی عبدالله ابن عمر. وایه مفسرینو صحابو کې دی عبدالله ابن عمر. لوی علم ولا الله ورکړ، لوی مقام ولا الله رب العالمین ورکړو او ډیر عظیم صحابي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم بداسې خپل مجلس کې ناستو، نو اکثر د پیغمبر خوب خدا خو وحی، نو پیغمبر علیه السلام به خوب لیدو، صحابو ته به بیان چې صحابو ته به بیان که هغوی به اورېده. او ډیر داسې اصدق الرؤیا د رسول الله مبارک دی چې هغه د امت دپاره دلیل ګرځېدلی. بهر کې زه هغې خبر نه کوم، وخت کم دی، دا خبره له برابرومه. یو ځل رسول الله مبارک خوب نه لید، صحابو کې تاسو بېګا چې خوب لیدلی دی، بس صحابه هم غلي شو. د عبدالله ابن عمر وایي زه دقې وخت کې د 6 کالو یا د 7 کالو، خو ما یو ډېر ناشنا او یو ډېر بهترین او یو ډېر ښایسته خوب لیدلو. خو چون کې ماشوم وم او ډېر لوی اکابر صحابه ناست وو، نو زه په هغې خپل ماشومتوب باندې ما وایي چې دا صحابه وایي چې دا ګوره ماشوم دی او ځان داسې دغه کوي، نو بس زه په زړه کې دغه شم. وایي نور مې خوب ډېر بهترین لیدلو. وایي خیر رسول الله مبارک مجلس برخاست شو، وایي چې ټول پورته لاړ، وایي زه م رالم. نو د رسول الله مبارک باندې خو د ده خور واده وه. وایه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها چې امهات المؤمنین ده، وایي هغې له رالم. وایي دې وخت کې زما عمر یا 6 کاله. خبره واورئ، ګوره دا ډېره د غور ده. زه یم کو دا یوه خبره تاسو واورېده که نه، نو شپې له خیره اوږدې شوي دي، د تهجد لمونځ به رانه بیا نه ځي، د تهجد لمونځ به رانه بیا نه ځي. وایي زه به خور بیبي له رالم. وایي خور بیبي ته مې وی چې خورې ما خو یو ډېر ښایسته او مزېدار خوب لیدلو، خو رسول الله مبارک ته مې د دې خپلې کم عمرې د وجې بیان نه کړه، نو تا ته یې بیانوم، بیا ته د الله د رسول نه تپوس کړه. وایي ښه ده وایه. وایي ما خوب داسې ولیده چې زه ملا سیمه کې یو 2 کسان رالل او زه د ځان سره روان کړه. وایي چې د ځان سره یې روان کړمه، نو یې بوتلمې ناګهانه یو عظیم الشانه کنده وه او په هغې کې اور بلو او دا خلک مې دقې کندې ته غورځول. وایي دې 2 کسانو ما ته دا کنده وښوله، خو دې 2 کسانو زه کلک ونیولم او واپس یې د دقې ځای نه روان کړم او دقه کنده مه ولیده، خو زه ورته الله ور دغه نه کړم، بلکې زه دې 2 کسان ونیولم او واپس یې بوتلم. وایي ما بیا د دې 2 کسانو نه تپوس وکړه چې تاسو څوک یې؟ وایي راته وایي چې موږ د الله فرشتي یو او تا ته هم دا جهنم خو چې د جهنم کې به دا قسم عذابونه خلکو له ورکوي، خو ته د الله د دې نه ساتلې. نو زه یې د دغه ځای نه ونیو، واپس یې راوسته. وایي دا خوب مې بېګا لیدلی دی. وره حفصې رضی الله تعالی عنها، دا ګورې بخاري مبارک یې ویلم دي، قرآن هم دې ویلم دي، دا بخاري مبارک کې حدیث دی. وی رسول الله مبارک چې راغی، حفصې رضی الله تعالی عنها ورته ویل چې دقه شان ورور مې راغلی، روکي مې راغلی. وی روکي دې څه ویل چې دقه شان چلو شو، خوب یې ولیده او په خوب کې دقه شان جهنم ولیده او یو 2 کسانو دې روان کړو او واپس یې دغه کړ. وی ښه، وی دا 2 کسان تا ته پته څوک وي؟ دا فرشتې وي او وی دا هغه د جهنم منظر ولیده. وی ډېر لوی مقام لري دقه ستا دا وروره او ډېره لویه مرتبه لري. وی دقې پورې ما د تهجد لمونځ نه کړ، خو وی کاش دی به الله نورم لوی مقام ته ورسي، الله به نورم لوی مرتبې ته ورسي، خو که دې انسان د تهجد لمونځ شروع کړ. وی چې دا خبره مې خور بیبي راته وکوي، د هغې وخت نه شروع شوم، د هغې 7 کالو نه، او د ده عمر تقریبا څومره 82 کاله، 82 سال عمر یې. ګورې دا خبره اوره څه ده؟
82 سال عمر یو وی د هغې 7 کالو نه راواله تر د 82 ساله پورې یوه شپه هم داسې نه ده تېره شوې چې ما په دې د تهجد هره شپه مې بیا د تهجد لمونځ کوم وی د هغې د برکته ټول عمر راته الله د تهجد لمونځ نو که زه نن دې لوی مقام ته عبدالله ابن عمر وی الله را رسول وی دا د تهجد د لمونځ د برکته الله را رسول او زه یو عجیبه خبره کوم او دا وورئ تاسو خو لاړ شئ بیت الله ته خبره ده پکې بیت الله کې هغه خپل د عمرې احکام مو کې د حج احکام مو کې خو زه دا واحد صحابي دی چې دی ټول صحابه یا په معلا کې دفن دي یا په بقی مبارک کې دفن دي او دا عبدالله ابن عمر زه د سعودي حکومت ته حیران یم چې د دې عبدالله ابن عمر د تنعیم سره خوا کې زی تلی ما قبر لا د ځان له قبر دی غیر چاپیره چاردیواري تو دا او دا عبدالله ابن عمر الته ځان له دفن دی او واحد دا یو صحابي دی واحد دا یو صحابي په تمامه مکه مکرمه مدینه منوره کې چې د ده په قبر باندې او د ده په هغې دیوال باندې دا لیکلي چې دا د عبدالله ابن عمر قبر دا واحد صحابي دی ځان له قبر مکه مکرمه کې ډېر لوی صحابي ډېر لوی شان نو چې دا لوی شان او دا لوی مقام او دا لوی مرتبې ته الله زرا رسول ټیک ته د صحابیت هم ډېر لوی مقام دی خو که دا زرا رسېدلې دا محض د تهجد د لمونځ د برکت راغلی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته جبریل علیه السلام وی چې د تهجد لمونځ په ځان باندې لازم که خپلو ملګرو ته ووایه انسان لوی مقام ته رسوي لوی مرتبی ته رسی او لوی شان والا او لوی مقام والا مونځ دی چې د خلکو نه ځان بې پروا کا د خلکو نه ځان بې پروا کا د چا نه هم تمه مه ساته بې پروا څه مطلب بې پروا دا مطلب نه چې سلام پې مه اچوه غم خادي ورسره مه کوه د بې پروایۍ مطلب دا نه دی بې پروایۍ مطلب دا دی چې تمه د چا نه مه کوه تمه د چا نه هم د دې خبرو مه کوه چې دی به مال عزت راکړي دی به مال دولت راکړي دی به مال پیسې راکړي د دې تمه د چا نه مه کوه د دې تمې د نه کولو د برکت په د الله د دې ځمکې نه عرش ته ورسوي دا یاد ساتئ ګوره تمې ممې د چا نه مه کوه ښه ښکلی تعلق هر چا سره ساته خو ښکلې زندګي هر چا سره تېروه خو ګورې تمه د دې چې دی به مال عزت راکړي دی به مال 100 روپۍ راکړي دی به مال 100 روپۍ راکړي دی به مال دا کړي د دې شیز د چا نه هم تمه مه کوه چې کله دې د مخلوق نه تمه لر کړه خالق نه باندې جوړ دا شي بیا به راله خالق هر څه درکوي خو که دې مخلوق ته محتاجه شو چې وایه چې بالفرض مقتدي د قصد جیب ګروي او ته یې جوړې دقه دې مال راکوي همدې مقتدیانو ته او دې خلکو ته به دې الله پاتې راولي مه کوه د چا نه هم د دې خبرو تمې مه کوه تمه د هغې ذات نه کوه چې د هغې ذات په قبضې قدرت کې د ځمکې او د اسمان خزانې دي د الله بره باندې د هر طرف نه راوورئ دا ګورې خصوصا دې مولیانو ته د الله تمې مه کوې د مخلوق نه د دې خبرې چې دې به مال عزت راکړي ستا به څه عزت وي دې به مال ته 2 پیسې راکړي ستا به 2 پیسې څه وي هغې رب د دغه وکړه چې ولله خزائن السماوات والارض چې د هغه په قبضې قدرت کې د ځمکې او د اسمان خزانې دي او چې کله دې د مخلوق نه دا خبره وره تیمور جانه ته خو د علم په لومبۍ شاخونو کې روان یې او دغې چې کله دې د مخلوق نه تمه قطع کړه د خالق د کور دروازې به راباندې الله کولو او داسې به راباندې کړو کې چې ستا په تصور کې به هم نه وي رسول الله مبارک ته حضرت جبرئیل علیه السلام وی چې د مخلوق نه د تمې هغه تمه لر کا خالق سره به دې تمه الله برابر نو د مخلوق سره ښکلي ژوند تېروه زه ګورې تا د ژوند نه نه منې کوم سلام کلام د مخلوق عزت اکرام دا په موږ ټولو باندې لازم دی خو تمه به ګورې د مخلوق نه بلکل نه کې تمه به د خالق نه کې الله به رباندې داسې دروازې د رحمت او د برکت کولو کې چې ستا په تصور او سوچ کې به هم نه وي او چې کله دې مخلوق ته پاتې شوي بیا به د دې مخلوق ته الله هم دقه شان ذلیل کوي ما خو تا ته ووي چې مقتدي به جیب ګري او ته سترخ به ګري ته به جوړې پیسې راکړي دا ډېر بد زما بلکل دا نه دی خوا مه کوې د مخلوق نه تمه ها چاره سره امداد وکړو خو په خوشحالۍ قبلوه
خو تمه ته مه کوه چې زه به د ده نه تمه کوم او دی به ما لیدا راکړي او دی به ما لیدا راکړي د هغې خالق نه تمه وکړه چې د هغه په قبضه قدرت کې د دنیا د ځمکې او د اسمان د خزانې دغه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی حضرت جبریل راته وی چې د مخلوق د تمه کټ کا او دقه تمه د خالق نه جوړ کړه خالق پر باندې د ځمکې او د اسمان هغه دروازې ټولې کړو وی دا پنځه خبرې راته رسول الله مبارک وی حضرت جبریل علیه السلام وکړي او دی راته د دې دپاره وکړي چې دا د خپل امت ته ورسوه نو دقې پنځو والو خبرو باندې کوشش کوئ چې څومره م د الله سره ربط او تعلق جوړ کړه او دا خبرې م راوسته چې یاره یو ځل ماله مرګ دی یو ځل به مرګ راځي او زه به د دنیا نه ځم دا سوچ او فکر کو راغی انشاءالله وتعالی د ګناه یو تصور به برله نه کېږي لومبې دا دویم نمبر دا چې ځانه دپاره هغه شیز خوښوه هغه شیز چې کومه ستا نه پاتې کېږي ستا نه پاتې دی هغه شیز ځان دپاره دا کوه چې تا نه پاتې د هغې پروا مه ساته د خپل خالق سره هغه ربط او هغه دغه جوړوه واحبب ما شئت فانک مفارق چې کوم شیز محبوب ګرځې ور یو ځل به دا تا نه پاتې کېږي دا به تا نه پاتې کېږي نو د هغې محبوب متعلق مه لګه هغه شیز ځان سره که چې کوم تا سره ته قبر ته وړې او هغه عمل کوه چې هغه ستا د حیثیت مطابق او د دې بدلی تصور ته کې چې الله به د دې بدله مال راکوي او د شپې لمونځ په ځان باندې لازم کا دا به د لوی مقام ته رسوي او د مخلوق نه تمه کټ کا خپله تمه د خالق سره یو ځای کا د ځمکې او د اسمان دروازې به راباندې الله کولو کې الله دې اول په دې پنځو خبرو ماله او بیا تاسو ټولو له توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي دعا جهان و خیرم الله نصیب کړي حاجی وی 14 اگست وی خلک باجی وي نو دا خو خیر ما مخکې غالبا په دې باندې خبره کړې وه چې یوم ازادي دا زموږ دپاره ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده ځکه الله رب العالمین موږ د دقې انګریز د تسلط نه الله خلاص کړو او دا ډېره لویه د خوشحالۍ حقیقت دا خبره خو دقه خوشحالۍ باندې به موږ څه کوو د رسول الله جون به ځان ته راوال رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه شان مکه ته پاتې شوه خو چې کله مکې مکرمې ته لاړه نو الله رب العالمین صورت نازل کړي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره دا الله حمد بیان کا دا الله ته خپل ګناهونو معافي دغه وکړه موږ نن وروڼو ټیک ته ازادي موږ په خپل ملک باندې ډېر خوشحاله یو حقیقت دا دی د وطن مینه ده د ایمان مینه ده موږ په خپل وطن باندې خوشحاله یو خو د خوشحالۍ مقصد دا دی چې دا 14 اګست موږ داسې ومانځالو چې موږ په دې باندې نفلونه وکړو تلاوت وکړو رب ته سوال وکړو نو وروره بیګلونه راغشتي شوي دي خصوصا په هر کندي کې او ته په خدای یقین وکړه چې نن سهار زه د جومات نه تلم یقین وکړه خو زه تلی شم دا غوږونه یې راله وخوړل نو دا بیګلونه دا خو ګناه ده دا خو سخته ګناه ده مسلمان له تکلیف ورکول او دا موږ د خپلو مشرانو دې بچو راغشتي دي نو دا بچي د دې نه منې کوي په بیګلونو په دې باندې جشن ازادي نه مناویږي جشن ازادي کو موږ مناوو نو بېګانه به څه چل کېږي الله اکبر خدای دې د خپل قهر او د غضب نه وساتي چې بېګاله به دوی کم شرابونه او کم دغه کېږي نو هغه زه تاسو ته په دې منبر باندې د ویلو نه یم منبر باندې نه دا الله حمد دا الله ثنا بیانول پکار دی حقیقت دا دی وطن آزادول دا زمونږ پاکستان زمونږ یو ښکلی ملک دی بهترین ملک دی پاک ملک دی خو نن زمونږ د غلطو حکمرانانو د وجې او د دې خلکو د غلط تربیت د وجې نن به دغه باجې راغشي دا مسلمان ته تکلیف ورکول دي او موږ مشران ولا غشتي دي دی والولا نو دومره ډزار او دومره دغې چې دلته جومات کې ته موږ تلاوت نشو کولی دومره په دې خپل کندي کې دا یوازې زما کندي نه وره الله خبره نو دا باجې وهل دا ګورې ګناه ده او چې کوم ماشومان تاسو نه منې کوئ دا پلارانې ګنهګاران الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ګناهونه دې معاف کړي د دواړو جهانو خیر دې الله نصیب کړي او په دغې پنځو خبرو دې اول مال او بیا تاسو ټولو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي اله العالمین دې د خیر زندگی نصیب کړي او د هر قسم مخلوق د شر نه دې الله موږ او تاسو ټول محفوظ کړي
دا وطن دی الله زمونږ خیر او عافیت سره وساتي او دا کوم چې د اګست چې دی ټیک ته دا زمونږ د ازادۍ ورځ ده زمونږ د یو ډېر د ښکلې دغه ورځ ده خو دا دعا وکړئ چې الله په موږ صحیح حکمرانان راولي د دې وطن د دې ملت د دې قوم هغه پاسداران چې دوی د دې دا صحیح طریقې باندې د دا وطن اوچلی او دا کم په غریب باندې او دا کما په دې مخلوق باندې او په دې کم مسلمانانو باندې دا کم تکالیف دي یا الله د دې نه موږ ټول محفوظ کړي او په موږ صحیح حکمرانان راولي دوالو جهان خیرم نصیب کړي څومره بیماران چې الله ټولو له صحت او عافیت ورکړي زموږ یو ملګری جومات او ډېر ښه انسان دی زموږ د دې علماو ډېر خدمت کوي جلال الدین صاحب د هغوی کور والا بیمار دي دعا ورته وکړئ الله وله صحت ورکړي نور ستاسو زموږ چې څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت او عافیت ورکړي څومره مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین